الله دې په حضرت شیخ رحمت الله تعالی علیه باندې رحمتونه ولېږي چې هغه پښتون عالم له قران کریم په خپل جبه کې بیان کړو. غني خلکو په فتوی لګولې وي چې د قران کریم ترجمه کول دا ګناه ده. حضرت شیخ رحمه الله الله دې قبر د نور نه ډکې هغه فرمایل وی چې دل برداشت شوم د خلکو د اذیتونو د وجنه نو الته کې مخامخ چې کوم ځای کې مدرسه و پاغه کې مخامخ داسې اوبه بهیږي وی دا مخامخ چې څومره د هغه اوبو بهیدو د هغه نیر نوم بادرې ده وی دغه بادرې ته مخامخ چې دی سپین سپین خول یو ټوپی ډېر پرتی دي. مې تعبیر وخت کولو چې کېدای شي ز په خپل دومره خلکو له فائدہ ونه رسوم. مطلب دا چې کېدای شي درس له دومره خلک ماته کینې خدا سه وخت به الله راولي چې دا زینه به ټول د سپینو ټوپو والا د طلباونه ډک یو د الله کتاب زده کوي او دا د الله فضل دی. دا د چا کمال نه دی، فضل دی الله دی چې په سوونو نه په زرګونو طلبا ته لګو ګور هغه دوره تفسیر القرآن ته کم چې په پنځپیر کې کیږي صلاح خلکو ته غلط خبرې کړي. ته صرف د نامې نه دومره یریږي او داسې عجیبه خبرې کوي. د خدای تعالی بنده ضد مکوه، عناد مکوه، په دین ځان پوهه کا. ته یقین وکړه ته اوسه پورې مونږ چاله د بېعزتۍ خبره خو نه ده کړې. د زنانو په حق له مونږ د زنانو د بېعزتۍ کار نه دی کړی. مونږ خو زنانو ته د پردې خبره کړې چې پرده کوئ، شرعي پرده کوو. او هغه خلک چې هغه تعویزګر دي، دمګري دي، هغوی د تا د زنانه بېعزتي کوي که نه کوي؟ کوي. هغه د تا د زنانه بېعزتي کوي، هغه د ته په رڼا ورځ لګیا وي چې لکه دا برکه لرې که مورې یا خورې یا څه شیم دم مې کار نه کوي. دا بېعزتي نه شوه؟ ته نه پوهېږې دومره په سترګو د چتې ناست دي. ته اوس هغه خلک د خوښ دي او دا خلک چې تا ته کتاب دی الله بیانوي، د الله کتاب قرآن مجید دی ته بیانوي. دغه په باره کې په ذهن کې شکوک دي دا دی او دا هغه دی. لکه دا دی او هغه دی پرېږده، لږ عقل استعمال کړه، لږ سوچ وکړه چې دا خبرې موږ له کومې خبرې کوي. دا خبرې د منلو دي او که نه دي؟ که د منلو وي ویې منه، که د نه منلو وي مه یې منه. دومره عقل خو خدای در کړی که نه؟